نگران وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمد اعظم خان د ویمن اینڈ چلډرن هسپتال زړو 400 مختصر دوران نن وکړه. وزیر اعلی هسپتال کې د نوې قائم شده جدید اکسیجن جنریشن پلانٹ باقاعده افتتاح وکړه. په دغه موقع د 400 ډیپټي کمشنر عدنان فرید خان، اسسټنټ کمشنر الوینا فیض، د یونیسف اعلی عہدیداران، ډي ایچ او ډاکټر فرهاد علي، پخوانی ایم این اے مولانا سید گوهر شاه، تحصیل میر مفتی عبدالرؤف شاکر، فوکل پرسن حاجی احمد علی جان په شمول د ضلع 400 د ټولو سرکاري محکمو افسران په ګڼ تعداد کې موجود وو. په دغه موقع رابلل شوې لوی غونډې ته د خبرو په موقع نگران وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمد اعظم خان وویل چې خوشاله خبره ده چې نن ماته دا موقع ملو شو چې تاسو څه خدمت وکړم. زمانه ډېره خرابه ده. دوی سبا سرکار کې نو یو دم خلک الزام ولګي چې دا خپل مطلب لپاره کوي او زه خوش قسمتی نه یا بدقسمتی نه د 400 نه د پیغام ګویم نو دا شی چې پکې راغی نو خلک وایي چې دا خو د ځان له شی وو خپل دې دی ورکړ او دا خو د پکې مطلب وو او راپسې یو د رحمان بابا شعر مو وایي چې هر سړی د خپل مطلب پورې یار دی. ما د خدای لپاره یار لیدلی نه دی. نو ما ورته وایم چې تاسو په خپله فیصله وکړئ چې زه د خدای لپاره یار یم او مطلب لپاره دا خو یو کوشش و یو محنت و د هیلث ډپارټمنټ کړی و او د دوی په محنتونو باندې او هغه باندې دا ډېر ښه پلانټ موږ ته میلاو شو. نو هغه دا فیصله به زه تاسو ته پرېږدم چې دا چا راپسې دا شعر ویلی دی رحمان بابا. نو زه خپل کوشش کوم چې د خدای لپاره کار وکړم. هر څه چې کوم که 400 لپاره یې او که د بلې ضلعې لپاره یې ټول صوبه زموږ خپله ده. په دې موقع وزیر اعلی خیبر پختونخوا ته وویل شو چې دغه اکسیجن جنریشن پلانټ د یونیسف تعاون سره د 115 میلیون روپو لګښت سره قائم کړی شوی دی او دغه پلانټ بعد یو منټ په حساب سره 1500 لیټره اکسیجن جوړولو استطاعت لري. په دې موقع د 400 زیاتره ولس د وزیر اعلی خیبر پختونخوا دغه دوره او د اکسیجن پلانټ افتتاح ښه کار بللی دی. سلمان شاه، پختونخوا ریډیو، مردان.